نقصان دی د حکومت هېڅ نقصان نشته نه تا الیامین ګنډاپور داسې کلکه خبره اورېده نه هغه بیرسټر صاحب چې کوم دی هغه داسې کلکه خبره دې اورېده نه چېرته د کابینې داسې کلکه چې یاره موږ ته په کورما کې مسله شته موږ ته په باډر هم مسله شته دلته موږ ته د بدامنۍ ډېره غټه مسله ده چې دا دوی سنجیده واخلي او په دې باندې دوی یو اے پي سي وغواړي او په دې باندې دوی ناستې وکړي نو دې خبرو ته دوی د سره توجه کوي نه هغوی چې دا په کوم سیس کې اخته دي چې ته وایې سبا به بیا احتجاج کوي د رخایۍ خبره ده اډیاله ته به ځم اډیاله کې به بیا تپوس کوم نو ګوره یو صوبه خو تا ته حواله شوې ده که نه الیامین ګنډاپور صاحب اوس هغه په راتلونکې میاشت چې کومه ده هغه په تیمور جګړه باندې او په دغه کامران منګش باندې به تېره شي چې دا ولې نه اخلي دی ولې وانغستل او د دې دا وجه وه او سبا به احتجاجونو کې هم دا خبرې وي اصل خبره چې په دې صوبه کې دوی کوي نو هغه د بدامنۍ خبره کولی شي ګوره ایس پي آر پریس ریلیز هم راغی بار بار چې کوم دی نو انتباه ورکوي چې په دغه باډرونه چې کوم دی نو دغه ترهګریز بریدونه کېږي افغانستان ته هم ورکوي او صوبایي حکومت هم چې کوم دی په دې کې سنجیده کېدل دوی له پکار دي چې په دې باندې کار وکړي دا په یو کس او په یو اداره یا په ځان له باندې نه کېږي آیا روز چې کوم دی خالد منصور دا شهیدان کېږي په دغه باډرو باندې زموږ دا پوجان چې مري حفظ مري پولیس مري نو چې څنګه دی پولیو له دومره اهمیت ورکړی دی څنګه چې د احتجاجونو له څنګه اهمیت ورکړی دی څنګه چې د رخایۍ باندې زور وروړی دی نن ما پرون سبزي منډی کې دا ټول خلک ولاړو ما خو ټول ما یې پي ټي آی له موټ ورکړی دی او ما یې رخایۍ له ورکړی دی او نو ما یې به بیا د ایم پي او ایم ان اے تاسو ګیلې مه کوئ هغوی خو ښه مطمئن دي هغوی ته له کار له مذاکراتو له سره راځي ګینې چې یو ایم پي ای د ډي سي ته کال کړو چې ایسې به دا بېګاله شپه ورته وګوره ما د هغوی په سترګو کې اوښکې ولیدې یو پکې ووي دا اوښکې چې کوم دي دا وینې دي وینې ما ته به نن بچې و چې بابا ما له دې سر وړل وي زه سهار چې روت یم نو کله هغه منډی ته ځم او کله بله منډی ته ځم ځان له ځای ګورم چې زه به راتلونکي چېرته تېروم دلته کې وي ماښام راته اطلاع راله چې دوکان دله روانوي دلته کې زه نه صدر پې کړی یم او نه راته بل چا ویلي دي صمد باچا بیا راغی صمد باچا ایسي ته ښه کوله ووي چې تاسو موږ سره پراټ کوئ دوکه را سره کوئ موږ سره دا خبرې نه دي شوي چې ستاسو دوکانونه به روانه وو نو یو سړی وایي زما په دې کروړه روپۍ لګېدلې دي 80 لاک او 20 لاک باندې دوکان اخیستی دی بل خالد منصور د خلکو پیسې باندې ډېرې زیاتې نو هغه ایم پي او ایم ان اګان چې کوم دی هغوی پته نه چې په کوم سوچونو کې دي خو زه ښه ده چې دا راتلونکي د روژې پورې زه 10,000 روپۍ د خپلو کارکونانو له ورکړي چې په دې کې مخته وي نو سبا چې کوم دی دلته خلکو ته اعلان کړی دوی بیا احتجاجونه کوي نو لکه زه یم چې 10,000 روپۍ هغه رجسټریشن چې به سبا کېږي نو دا خلک به چې کوم دی نو سبا به په دې جلسو کې د مشغوله کې زه خلک دې ورسره احتجاج هم وکړي چې پیسې ولور